غرفه ولې وې تا نه دا تپوس کوم غرفه ولې غرفه څه ته وایي غرفه څه ته وایي غرفه وایي دلته خلک خطا کېږي که غرفه لکه غرفه خو کوټې ته وایي نو غرفه لفظ مشترک دی کوټې ته وایي چوک ته وایي قرآن شریف کې الله فرمایي الا من اغترف غرفة بيده الا من اغترف غرفة چې یو چونګ وایي نو زمونږ خلک وایي چې غرفه کوټې ته وایي نو لفظ مشترک شو لکه عین کنه او غرفه م ورته وایي غرفه م وایه او غرفه ورته بیا ویلی شي غرفه جمع غرفات یا غرفات خو غرفه وایه قرآن کې چې څنګه راغلی دی مقصې وایه نو قرآن شریف کې لفظ د چا راغلی دی الا من اغترف کوټه اوچته کړه په کوټه په لاس دا معنا خو یې نه کوو چونګ اوبه مرادې دي وای جبلي ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ظرفها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. جي غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة یو خارجي خبره پکې راوله مولانا صاحب تر ننه پورې که ستاسو خیالي نو ما راته دوه مناسبتونه هر باب کې ذکر کړي دي یو مناسبت د ترجمه الباب د دې باب د کتاب سره او یو د دې باب د مخکې باب سره مناسبت یاد لري ان شاء الله یو ځای به ما نه پرېښي نه به مې پرېښي چې د دې باب مناسبت د کتاب سره څه دی او د دې باب د مخکې باب سره څه مناسبت دا به ما نه پرېښي لیکن د باب مناسبت د کتاب سره خو ټول علماوي شته خو د دې یو باب د بل باب سره مناسبت شته که نشته نو د دې بخاري او شارح دی علامه کرماني اگر چې نن سبا د کرماني د غشتو ستا ضرورت ځکه نشته چې د هغه نه وروسته ټولو شارحینو نقلونه کړي دي دا ډېر قدیمي شارح دی ډېر قدیمي شارح دی نو علامه کرماني وایي په مابین د ابوابو د بخاري کې خپل منځ کې مناسبتونه نشته وایي د باب د کتاب سره مناسبت شته خو د ابوابو فی ما بینها اس مناسبت نشته علامه کرماني وایي او علامه معیني څه وایي هغه وایي چې مناسبتونه شته خو داسې معمولي لیکن حافظ ابن حجر او نور علما وایي چې قوي مناسبات دي د یو باب د بل باب سره لکه څنګه د قرآن شریف د آیات سره مضبوط مناسبت دی دارنګې د یو باب د بل باب سره مضبوط مناسبت دی نو علامه کرماني هغه وایي مناسبات نشته خپل منځ کې سره او حافظ علامه عیني لیکلي چې مناسبات شته خو ډېر ځکه خو اکثر ځای کې نه ذکر کوي کله ذکر کوي کله نه ذکر کوي او حافظ وی مضبوط مناسبات خو عجیبه ده چې بیا ذکر کوي نه کله ذکر کوي او کله ذکر نه کوي نو دلته اوس وایي غسل الوجه بالیدین من غرفة واحدة د دې نه مخکې کم یو بابو وګوره ورته باب اسباغ الوضو دی کنه نو دا خو لا استنجا نه ده شروع شوې مخکې متعلقات د وضو ذکر کړل څه وایي چې وضو موقوف علی دی بیا وی غر محجلین چې وضو چې دی نو دا د دې کې دا فضیلت دی او دا فضیلت دی دا ذکر کړه نو لا خو د استنجا بابونه نه دي راغلي وروسته وګوره ورته باب ما یقول عند الخلا شته که نشته نو د استنجا بابونه نشته او د بیا غسل د وجهې ذکر کړه بابونه استنجا وروسته دي وجهې مخکې کړه نو علامه کرماني دې ځلته خپل دلیل ثابتوي وایي زه خو درته وایم چې د بخاري د ابوابو په منځ کې مناسبات نشته لیکن مونږ وایو چې دا مناسبات شته ځان پې پوه کړه ها کله به یو باب د مخکې باب تکمیله وي څه به تکمیله به یا دا باب به د مخکې باب فصل یا دا باب به د مخکې باب د متعلقاتو نه خو قانون د امام بخاري یو دی ادا چې کله یو باب کې یو مسله ذکر کی دوباره تکرار نه کوي نو کله به یو باب د مخکې باب سی تکمیله به
څه به یې لکه فصل به تکمیله به د هغې د متعلقاتو نه به یاد لرې ده که نه نو امام بخاري به بیا تکرار خو دې کوي نه په ابوابو کې نو دې به دوباره هغه بیا نه ذکر کوي نو دا د مخکې باب تکمیله ده مخکې د اسباغ خبره وکړه او د تخفیف که نه څو یې وې دو خبرې وکړې یو دا چې اسباغ وکړه او بل څه وکوه تخفیف نو امام بخاري د اسباغ طریقه ښیي چې په لاس په دواړو لاسونو په مخ واچوه د اسباغ دی نه پوهېږې په خبره څنګه شو د اسباغ طریقه ښیي درته دې مناسبت تکمیل د مخکې باب شو فصل د مخکې باب شو د اسباغ طریقه ښیي چې اسباغ په یو لاس نه راځي مخ به دنه وچ پاتې شي اسباغ به کله راځي مولانا صاحب چې په دواړو لاسونو لیکن د تخفیف سره مناسبت دی چې من غرفة واحدة اوبه لږې استعمال کوئ یو چونکې اوبه واله داسې کوئ یو چونکې اوبه له لوښي نه راواله دا بل ورسره ملګرې کا او په مخ د پاسه یې ور واچوه نو اسباغ هم شو تقلیل دمام شو څنګه شو هلکه وایه څه اسباغ هم شو اسباغ په څه شو هلکه چې دواړه لاسه دې یو ځای کړل او من غرفة واحدة سمانه یو چونګ دې راواغېسته بل لاس دې ورسره یو ځای که نو تقلیل دمام شو تخفیف فی الوزوم شو نو د مخکې سره دا د هغې تکمیله شوه د اسباغ طریقه درته ښیي دا ځان سره خپله کاپۍ کې نوټ کا د اسباغ طریقه درته ښیي او د تقلیل دما چې اسراف دنه را نشي هغه هم درته ښیي نو چونکې مولانا صاحب دا خو د مخ په باغ تکمیله شو دا خو مناسبت شو لیکن دا باب به دوباره نه راوړي دا به بیا دوباره نه راوړي چې په غسل د وجهې بس هغه ذکر خلاص شو راغې خو تکمیلتن د مخ یو فصل خو چونکې مسله درته ووایي چې مخ به وینځې سیر ته ویې لکه غسل د وجهې نو دوباره بیا نه راوړي بس یو ځل یې ذکر کوي بس راشه اوس غرض د امام بخاري معلوم که هغه ده چې په خوله کې یو لاس استعمالی په پوزه کې یو استعمالی نو په مخ کې څه استعمال کوه دوه لاسونه او وجهه راله وجهه د مواجهې نه دی د سر د تندي د ویښتو نه واله اسفل الزقن پورې او د شحمې د اذن نه شحمې د اذن پورې دې سره ته انسان ته مواجهه کوي دې ته وجهه ویلی کېږي نو یو غرض یې دا دی چې وجهه کې به غسل په دواړو لاسونو کې دویم غرض یې څه دی چې لږې اوبه استعمال کا غرفة واحدة دریم غرض یې څه شو اسباغ سره د تقلیل د معنا څو غرضه مې راته ووایي درې کم کم اله ووایه ما ته لغونې یو وجهه وینځل په دواړو لاسو او معذور به دې مستثنا دویم څه تقلیل د ما غرفه واحده او دریم څه اسباغ سره تقلیل د معنا محمد ابن عبد الرحیم بغدادي محشد لیکلی دی ثقه راوي دی قال حدثنا ابو سلمة خزاعي ابو سلمة خزاعي غالبا چې دا نوی راغی ها څه وایي نه دی لیکلی محمد بن عبد الرحيم بن ابي زهير البغدادي معروف بصاعقه لسرعه حفظه صاعقه به وتوي دمره تيزو ابن بلال هو سليمان التيمي او دا ابو سلمة دا دې په خپله مړه یاره تاسو هم غږ نه کوئ منصور ابن سلمه نومې دی څوک یې نوم دی منصور ابن سلمه د بنو خزاعه قبیلې سره ابو سلمه دا د شیخ دی د مسلم راوي هم دی ښه د نورو نه دی منصور ابن معتمر د ټولو دی او دی د ټولو نه دی او ابن بلال څوک سلیمان ابن بلال دا بنو تیم قبیلې مولا او تابعی دی ښه دا هغه استاد دی زید ابن اسلمه تابعی دی بار بار تیریږي ټولو صحاح راوي دی دا هغه استاد عطا ابن یسار متابعی دی ټولو صحاح راوي دی ان ابن عباس انه ضمیر ابن عباس تراجع توضع فغسل هلکه چې اودس کله وکړي نو بیا فغسل سمانه نو ما دوه معنی کړی وو که ستاسو یاد یې اعتماد کوم یو دا چې دا متضمن دی معنا د ارادې لره توضع اراده د وضو یو او یا دا چې توضع اودس وکړو نو فغسله کې فیا تفصیلیه ده یا تفسیریه تفسیر یې کوي فغسل وجهه مخ یې وینځه څنګه یې وینځه اخذ غرفة من ماء یو چونګې راواغېسته وتمزمز بها واستنشق ثم اخذ او بیا راواغېش غرفة من ماء فجعل بها هكذا جعل لفظ مشترک دی که نه داسې وګرځو دا یو چونګې واغې دا بل یې ورسره میلاو
اضافها جعل معنا چې په وسه کدا یو چونګ الى يده الاخرى فغسل بها وجهه د مناسبت د باب شو ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ظاهر متبادر دا دی چې وبې نه دي راغشته سره غبله د لاسونو غبله الکافریات دي دا زموږ مستدل شو ثم اخذ نورو کې اخذ غرفه من ماء نو سر کې نه وای نو په معرض د بیان کې بیا دلیل شو د دې خبره چې نوې غرفه نه راغته ثم اخذ غرفه من فرش على رجله الماء وردا هغه د چې رش په معنا د غسل خفیف دی ما دا تمخ کې ویلو کنه چې رش په معنا را چا راځي بول د سوبي کې ولې حتى غسلها لفظرا لګي ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى دا چا دا کار وکړو ابن عباس نا موقوف وخا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نو حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شو یو استاد شاګردانو ته چل خولی شي یو داس شاګردانو مخکې وکا چل وتا وخایا دا یو مسله شو او دویم څه معلومه شوه تقلیل فی الماء لږې اوبې راغېښتې تقلیل فی الماء او دریم دې څه معلومه شوه مزمزه استنشاق او وجهه په دوو لاسونو وینځل وجهه په چا د دوو داتې معلومه شوه او زه به دا نور مسایل خو اسان دي خو دا یو مسله ته معلومېږي چې مسح د رأس کې نوې اوبه نشته نور خو اسان دي او بل ته یو خبره معلومه شوه مولانا صاحب ډېره ضروري نقطه چې دا وضو مرتن دی تصدیق یې نه دی کړی ښه وضو کم یو دی مرتن پیغمبر مبارک کله وضو مرتن کړی او د دې ثم نه د دې ترتیب معلومیږي ثم نه څه معلومیږي ترتیب او د رش نه معلومیږي چې رش په معنا د غسل خفیف مستعمل دی زور پسې شه مولانا صاحب باب التسمية على كل حال وعند البقاع وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ورجل لم يضره باب التسمية على كل حال اوس مولانا صاحب ابواب د استنجا شروع شو ګوره ابواب مخکې خبرې ګورې ما ترتیب درته وایي اوس ابواب شروع شو د استنجا امام بخاري وایي چې استنجا له داخلېږي مخکې بسم الله ووایه كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو اخطا تیر شوی دی بسم الله ووایه دا چهاردام نه چې د استنجا نه مخکې وی نو چهاردام نه مخکې وایي په طریقه اوله ووایه وګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا بسم الله به کله وی بسم الله نه وه تېره خو هغه بل تېر شوی و چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا تېر شوی نور بسم الله نو تېر شوی خو یو خبره راته کومه هغې کې مې راته یو تفصیل ویلی و که ستاسو یادي څه مې ویلي ما وی د مالک صاحب په نسبه دا اعوذ بالله من الخبث والخبائث چې ور داخل شي بیا یې ویلی شي او ائمه ثلاثه وایي چې نه مخکې به یې وی د داخلېدو نه او مې بعضې حضرات وایي چې د مالک او زمونږ اختلاف په دې کې دی چې مالک وایي د عورت د کشف نه مخکې وایه او مونږ وایي چې قبل کشف العورت خو مې دا ګورې پوره الزام دی په مالک بعد کشف العورت هېڅ قایل نه دی اعوذ بالله من الخبث والخبائث کې څه اختلاف و د مالک په نسبت باندې د بیت الخلا داخلېدو نه مخکې ویلی شي چې ور داخل شي د کشف د عورت نه مخکې ویلی شي او د ائمو ثلاثو په نسبت باندې مخکې به وی چې ور داخل شي بیا به نه وی بیا اړه کې ویلی شي او که یې او قضای حاجت ته کېناستې نو استهزار فی القلب به یې کولی چې تلفظ به نه کې بیا بېادبي ده دلته امام بخاري څه وایي بسم الله مو سره وایه اعوذ بالله من الخبث والخبائث مو وایه څه وایه لکه بسم الله مو وایه دواړه وایه امام بخاري دا ثابتوي اوس یو نقطه راته ما ویلې وه که ستاسو یادي مې د چهاردام نه مخکې د بسم الله څه حکم دی ویې عایشه به چې خبر اسانه شي ځکه دی بیا نه راوړي د چهاردام نه مخکې بسم الله امام مالک صاحب او د هغه شیخ ربیعه او ته بدعت وایي یاد دي امام مالک او د هغه شیخ ربیعه او ته څه وایي بدعت وایي او د امام شافعي رحمت الله علیه دوه قوله دي
یو د مسنونیت او بل د استحباب دا مې ویلي ترمذي کې خو دوباره تکرار کوم د امام شافعي دوه قول دي یو د مسنونیت بل د چا د استحباب او راجح قول د استحباب دی او د احمد هم دوه قول دي یو د وجوب یو د استحباب ما ویلو چې ابن قدامه حنبلی په مغنی کې د استحباب قول لیکلی دی دا ګورې چهاردام نه مخکې وی مستنجا نه مخکې نه څه مې وویې پنیز د مالک او د هغه شیخ ربیعة الرأی بدعت دی دا شافعي پنیز څو قوله دي دوه یو مسنونیت او بل استحباب راجح کم یو د استحباب او د احمد یو قول د وجوب دی دویم قول د استحباب او د استحباب ولی راجح دی ولی ابن قدامه حنبلی دا لیکلی دی او زمون قول مسنون دی یو قول د مسنونیت وما ویلو چې علامه مرغینانی صاحب د هدایه ورته مستحب وایي علامه مرغیرانی صاحب د هدایه ورته څه وایي مستحب وایي او یو ټکی مې راته ویلی دی چې ابن الحمام ورته واجب وایي خو دا د هغه د تفرداتو نه دی ابن الحمام ورته واجب وایي دا د هغه د تفردات نو ګوره تسمیه علی کل حال په هر حال څه که غسل خانې ته ننوځي د هغې نه مخکې او که چهاردام کې د هغې نه مخکې وعند الوقاع او د جما په وخت کې به مو وایي خو د جما د کشف د عورت نه مخکې به وی او چې کشف د عورت نه مخکې وی او اودنیره شوه نو بیا چې کشف د عورت راشي بیا ونه وی بیا د بیده ګورې بیا استحضار فی القلب کولی شي دلته یو سوال وکړه چې امام بخاري دا عند الوقاع ولې وایي جواب ورې عجیبه نقطه او ذکر کوي د بسم الله روایت ټول ضعیف دی که ستاسو خیال یاد دی په ترمذي کې هم د بسم الله روایت راغلی دی امام ترمذي په خپل رد کړی ضعیف دی وګوره د چهاردام نه مخکې امام ترمذي په خپل هغه حدیث راوړی دی او ضعیف یې ورته ویلی څه ورته ویلی دی ضعیف یې ورته ویلی دی په خپله او ما درته وی چې په دې کې نور روایات چې فی الباب کې ما ذکر کړي نو یو راوي مې درته ښوولی چې دا ضعیف دی نو روایات پکې ضعیف دی کاکاجي او ما ویلو مې دویش روایات د پیغمبر مبارک نه د وضو د کیفیاتو راغلي دي په هغه دویشتو کې بسم الله نه دی راغلی او که ته دغه وی چې په ترمذي کې خو د چهاردام نه مخکې بسم الله راغلی دی نو ضعیف لسنګ په کتاب الله زیادت ورکړه قوي له نشم ورکولی نو ضعیف له څه ورکړم او لا وضوء لمن لم څنګه دی لکه دا وضوء لمن لم یذکر الله علیه د هغې جوابونه مې هم کړي چې یو حدیث ضعیف دی فضایلو کې مې او یا وضوء کامله یا جعل الناقص بمنزلة المعدوم او یا بله معنا مې هم کړې وه مې وضوء وی لا طهوره نه وی وضاعت روشنایۍ ته وی نو که د خدای نوم دې وانغېږي دغه روشنایي بني بهر کې روایت دی ضعیف دی دې د عند الوقاع ولې وی ګوره د دی استدلال ته ګوره ښه دی وی د جما وخت نه مخکې بسم الله وایه نو جما سره خو بیا حدث اکبر راځي شابه څه راځي نو چې کم وخت کې حدث اکبر راځي هغې نه مخکې بسم الله وی نو چې کم وخت کې طهارت راولي خو په طریقې ولاتې مخکې بسم الله وایه دلالت النص سره هغه حدیث راونه د دغه والا د ترمذي والا دا په شرط برابر نو ضعیف و راونه نو دې نه استدلال کوي تسمیت علی کل حال نو یو حال دا دی چې چهاردام نه مخکې وایه شابه بل حال څه دی چې استنجا نه مخکې وایه یاد لري شوه خبره التسمیت علی کل حال هغې نه معلوموي او هغه د کوم ځای نه معلوموي هغه د هغه حدیث ته معلوموي چې کل امر ذی بال والا خو په شرط برابر نو روی نړو او عند الوقاع که ته ویله که جما دې سره څه مناسبت شو کاکاجي کوم خوا لاړې طالبان راته روچته طالبانو سوچ راله خرابې نو ما څه ووې درته چې کوم وخت کې جما کې او سړی په چا کې مبتلا کېږي په حدث اکبر کې او اوس اصل در باندې حدث راځي او اکبر راځي نو ولې بسم الله وې نو چې هغه وخت کې وې نو چې ازاله د حدث کې څه کوې لکه چې چهاردام دی ګورې ازاله د حدث کې چهاردام دی په طریقې ولایت مخکې ووایه او چې حدث اکبر نه مخکې وې نو حدث اصغر چې استنجا ده هغې نه مخکې مه وایه مخکې ده اوس نو مناسبت چا سره د کتاب الوضو سره په څه کې شو تسمیه علی کل حال د وضو نه مخکې ووایه
او مخکې سره څه مناسبت دی مخکې سره دا دی چې د وضو بابونه دا مخکې متعلقاتو اوس اصل د وضو بابونه شروع کوي د هغې نه مخکې بسم الله به علي ابن عبدالله چې کوم د امام بخاري دغه دی دا څه ورته ویل کېږي شیخ دی امام مدیني چې ورته وایي علي ابن عبدالله امام مدیني چې ورته وایي بار بار تېرېږي او قال حدثنا جرير بيو ځلنا او بار بار تیر شوی دی ښه جرير ابن عبد الحميد چې ما وی دا کوفي دی او منصور ابن معتمر کوفي یو ځلنا بار بار تیر شوی دی سالم ابن ابي جعد منصورم تابعي دی او سالم هم او قريب هم مولاد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه يبلغ به دا حديث ابن عباس سي نبي الاسلام تمام چې کله صحابي يبلغ به اوي نو رفعت اشارته قال عليه السلام فرمایلی دي لو ان احدكم اذا اتى اهله فيوستاسو كم وخت راځي اهل خپل د مراد نه جما ده جما لکم وخت راځي خو دې کې دا صنعت کم یو دی لکه تنزیه یاد دي کنه چې هغه تعبیر د لفظ غیر د قبیحه نه په غیر قبیحه کوي صنعت تنزیه نو قال بسم الله اشرع ابدا بسم الله اللهم يا الله جنبنا الشیطان مونږ لرې که زمونږ لرې که مونږ لره د شیطان نه م لرې کوه وجنب الشیطان شیطان هم لرې کوه د هغې بچي نه چې تی راکې فقضیه ان قضیه دی ښه ان مقدر کوه که فیصله شوي د دواړو ښځې خاوند منځ کې ولد په دغه جما کې لم یضره شیطان به ورته ضرر ونه رسوي د شیطان ضرر څه ته وایي بعضې وخت کې شیطان جسماني ضرر رسوي داسې ټونګور کې چې بیماری په انسان کې پیدا کوي نو لم یضره ضرر به ونه رسوي او جسماني بیماری به ورته ونه لګوي یا لم یضره څه مرتد به یې نه کړي یا لم یضره څه معنا ده اغوا به یې نه کړي اغوا دا چې خپل ځان پسې تابع کړي نو لم یضره نه مراد څه چې شو چې د الله د دې نوم د برکت نه به دته څه بیماري د شیطان د وجې ونه لګېږي او دویم مې څه وایي مولانا صاحب شابه لم یضره اغوا به یې نه کړي چې فاسق یې کړي روحانی ضرر او لم یضره مرتد به یې نه کړي اوس مولانا صاحب د دې نه څه معلومه شوه چې جما کې بسم الله ووایه نو چې چارهدام کې په طریقه یې ووایه او چې حدث اصغر کې مبتلا کېږي په طریقه یې ووایه او هغه حدیث یې راونهړه چې کوم ترمذي ویلی هغه ما تاسو ته ویلي دي ښه چې هغه حدیث ضعیف و د په شرط برابر نو ځکه هغه حدیث را نه وړه د جما نه مخکې ده ووایه دا فعل او که کشف د عورت راغی بیا استحضار وکړه او تلفظ به نه کوې او که یو ته باندې سوال وکړې چې جنب نه شیطان دی وایي جنب شیطان ته څه ضرورت دی دا مبالغه ده او یادا چې هغه جنب نه شیطان ده چې موږ د شیطان نه وساته وایي دې کې ډېره خبره ده اسه یاد ساته علما لیکي که کوم سړی خپلې بیبي سره جما کوي او دې وخت کې د پردې ښځې تصور کوي دا زنا ده او که کومه ښځه د خاوند سره جما کوي او دغه وخت کې د پردي سړي تصور کوي دا زنا ده وی هغه زنا راته وښایه چې ښځه خاوند دی حقیقي منکوحه او زوج د جما په وخت کې کومه زنا کوي هغه راته وښایه په قبول کې جما کوي او زنا وی راته وښایه دغه ده چې ښځه د پردي سړي تصور کوي او سړی د چا تصور کوي د پردی ښځې نو جنب نه شیطان دا معنا شوه پوه شوې بخه مونږ وساته الله د شیطان نه چې شیطان د جما په وخت کې راته وسوسې وانه چي یا په غلط محل کې جما ونه کړو دا هم پکې راځي غلط محل کې جما ونه کړو دې نه مراد ده وجنب الشیطان دا جدا شی شو هغه دوی شو او دا دې نه ولد مراد دی فقضی ولد لم یضره نو حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې ښه یو دا چې اهل ګورې عام دی ښځې ته م وایي او ویندې ته م وایي ښځې ته م وایي څه ته وایي ویندې ته نو دې نه څه معلومه شوه چې د جما نه مخکې دا بسم الله ووایه او دا الفاظ ووایه یو دې دا معلومه شوه دویم دې څه معلومه شوه د الله د نوم برکت هم دې معلوم شو د الله د نوم برکت او دریم دې څه معلومه شوه چې دا دې اوې د دې فایده دا ده چې بچي ته به بیا شیطان ضرر ونه رسوي په هغې مې پوهېږي او څلورم ته امام بخاري بله مسله معلومه کړه چې تسمیه علی کل حال د استنجا نه مخکې مه ووایه دلالت النص سره ما ثابته کړه او د چارهدام نه مخکې مه ووایه استنجا نه مخکې مه ووایه او چارهدام نه مخکې مه ووایه دواړو نه په دلالت النص سره دا خبره ما معلومه کړله
ورپسې شه مولانا صاحب. باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تبعه ابن عمر عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب ما يقول عند الخلاء. ګوره څنګه ترتیب شروع شو که نه شو څه مناسبت د کتاب الوضو سره واضح دی او د مخکې سره لاول به بسم الله وایي چې اودس ماتې ته ننوځي بیا به څه وی دا آداب قولیه ښایي درته د استنجا په ترمذي کې مې ویلي چې څه به وی عند الخلا. د خلا معنا مې ته کړې و خلا څه ته ویلې کېږي لکه خلا په الف ممدوده موضع د قضای حاجت ته وایي لخلوه عن الناس او ما وی خلا په الف مقصوره شنې ګیا ته وایي او ما وی چې دلته دوی کنایي الفاظ استعمالي صنعت تنزیح کوي او د دې نومونه مې درته ویلي یو نوم یې دا دی عند الخلا. زه اوس آدم هم تېر شوی شعبه عبدالعزیز ټول سمعت انس یقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء مالک سوال وکړه اذا دخل الخلاء چې داخل شي نو قال اللهم دا خو د مالک دلیل شو ما څه جواب درته کړی چې دلته اذا متضمن ارادې لره دې اوس وروستو راشي اذا اراد دخول الخلاء ما دا جواب او دا اذا استعمالات ثلاثه مې ذکر کړو یاد دي کنه دا ارادې له متضمن نو قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث جمع د خبيثون دا ذکران الشياطين او مرضة الجن ته وایي او خبائث اناس الشياطين او مرضة الجن ته وایي. ها اوس راشه او یا خبث نه مراد نفوس خبيثه او خبائث نه نفوس نفوس خبيثه هغه ذکران او دا اناس. اوس وجه استعاذه سوا یاد لري دا ولې د استعاذه غواړي ما د طویل چې دا موضوع د نجاست دی نو شیاطین ورته حاضرېږي او مرضة الجن شیاطین او مرضة الجن دی وخت دا نجاست د نجاست ځای ته دا داخلېږي. هلکه نه مې ویلې قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده رمیناه بسهمین فلم نخطئ فؤاده. لکه زمونږ دا چوړیان چې څنګه د دې غسل خانو د باترومونو مخې ته ناست دي اوس هم خوند والا ورکوي بله دي ورسره دا یو شو. دویم مې څه ویلي دا ولې وی دا الفاظ یو چې هغوی د ضرر نه بچي. دویم مې څه ویلي ان الشیطان یلعب بمقاعد بني آدم یاد دي نو دا ووایه سبا په لاره به وګوره که نه سړی اودس ماتې ته ناست دی څنګه ناست دی شیطان د خلکو توجه ته تراړی شرموي دی نو دا ووایه چې د هغې نه بچي. او دریم مې څه ویلي شیطان درته وسوسه اچوي اوبه ډېر استعمال کا او مړه به پاسه کښېنه صبر وکړه اوبه ویې که نه څو وجې مې وجه استعاذې یو ځای د شیاطین او مرضة الجن د ضرر نه به بچ شي. دویم مې څه وویې شابه یلعب بمقاعد بني آدم خلقو د تر نظر راړی. او درې مې څه وویې وسوسه راته اچوي چې وخت ډېر تېر کا اوبه ډېر استعمال کا. دا اوجه ثلاثه تعوذ مې درته وویې خلاصه شوه خبره کوم ځای کې دی نو څه وایي اذا اراد اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او مسائل مستمته مې راته ویلي چې کله اذا متضمن معنا د ارادې لګرځي نمبر 1. دویم مې څه ویلي مې دې کې به کنایي الفاظ استعمال او دریم مې څه ویلي دا کلمات به وایي دا هغې نه مخکې تابعه مطابع د هو د آدم ابن عرعره د شعبه نه مطابع د آدم ابن عرعره ابن عرعره نوم محمد دی محمد ابن عرعره دا هم لوی محدث دی دی مطابع دی د چا مطابع دی وګوره د شعبه نه آدم هم د شعبه نه نقل کو او دی هم د شعبه نه کوي نو مطابعت تامه شو. وقال غندر عن شعبه بل مطابع غندر دی هلکه غندر دی یاد دی محمد ابن جعفر یاد دی او د غندر ولې وایي مې ده به شور کوه غندر سوی هم د شعبه نه نقل کوي لوی محدث دی. نو ګوره دوه مطابعي شو د آدم یو ابن عرعره یو غندر. نو آدم او ابن عرعره اذا دخل وی او غندر اذا اتا وی سوی اذا اتا وی یو مطلب شو.
وقال موسى عن حماد دے بل سند دے موسى نقل كي ده حمادنا إذا دخل أو سعيد بن زيد نقل كي قال حدثنا عبد العزيز هذا شعبة متابع دي شا متابع شو ده شعبة إذا أراد أن يدخل سوي لك إذا أراد أن يدخل إذا أراد أن يدخل واي خلاص شو خبره زوسا متضمن شو معنى ده إرادة لرا باب وضع الماء عند الخلاء وبه قال حدثنا عبد الله غرض امام بخاری سے دے مخ کے سره مناسبت مخکم دے استنجا باب دا استنجا باب وضو سره مناسبت واضح دے او غرض دا کہ اوبدان تا مخ کے نہ کیدا آداب خیر استنجا لان تا اوب کیدا و مخ کے نہ ولی کہ استنجا بالحجر اوکے ورپسے به استنجا بالماء اوکے او یادا چې استنجا بالماء باندې به اکتفا اوکے ما دا طویل میں یواز استنجا بالحجر جائز ده یاد دي خو چې موضع الدرهم نه متجاوز نه ګوري کوم چې متجاوز شونه بیا به سره او بخامخه استعماله او دایمه ثلاثه پنځ باندې که متجاوز دی کني ها نو استنجا بالحجر جائز ده او یواز اکتفا بالماء حسن ده او جمع دوړو منس کې احسن ده نو غرض یې څه شو امام بخاری چې اوبکه خودل پنځ د استنجا شابته قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاف عن عبد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين عبد الله بن محمد ترشوي دي هاشم بن القاسم تيري ورقام طول راويان دي ترشوي دي عن ابن عباس النبي صلى دخل الخلاء فوضعت له وضوءا وبدا ودس قال من وضع هذا كعلم غيب ولي تپوس ولي کوي یو نګ ورې دې کې دلته پرېدم من وضع هذا فاخبر خبر ورکړی شو دا خلک صحابه نو ته د عالم علم غیب ابن تپوس نه سره پاره کې فقال اللهم فقهه في الدين دین پویا ورکه او د دین مولانا مناسبت څه شي جو د ابو ته شاګرد خو دی ها نو که شاګرد دی او کته دا خو هغه خو دی نو ګوره تقریر د پیغمبر شو څه شو یعنی تا ته دا خې جو بدل تکیدا یا برست استنجا بالماء په وکي او یا با جاردان په وکي خو د حدیث نړۍ خبره معلومه شوه یو دا چې دا د ابن عباس د پیغمبر مبارک توبیخ دی نو دینه دا معلوم چې استاد خدمت کاوه لوټه وته کېده او وته کېده ډېر خلک مولانا صاحب چې استاد سره سپلای وای ما موجته داغه استکبار دی علی صورت التواضع الکه ولی موجته پرې چې چته کې ثواب به لوټه وته کې نه مې एकदम خو پړه کې خوشاله که شاګرد کې نه بیا خپکیږي پرې کې چې په حدیث عمل وشي کېده حدیث باندې عمل وشي بل دا شاګردان هونه به پلاران دي څه چې لکه پلاران دي چې عاجزي پکې پیدا شي مخکې ده تاسو نه یادو او تاسو غټ پلاران یې زر وضعت له وضوءا ابن عباس خيارتوب معلوم شو شاګرد د استاد خدمت هم معلوم شو دم پته ولګېدل من وضع هذا شيخ ودي هغه کده علم غیب خبر پکې لیکي ولیکه کنه لیکي بلیکه فاخبره فقال اللهم فقهه في الدين شاګرد ته دعا کول شي او دعا د دین غواره د دین دعا زو سر پسې شه باب لا تستقبل بس لك بس دا به سبب وایو بس ښه